HBL PSL 2023 सीजन 8 څومره چې هم د اسلام آباد یونایټډ پین دي نو هغوی ته رامخې ته شئ ځکه ملګرو چې نن اسلام آباد یونایټډ حد وکړو حد یې څنګه وکړو د HBL PSL د ټولو نه زیات سکور 220 رنز ټارګیټ یې ورکړو چاته ملګرو کویټا ګلیډیټر ته چې کوم میچ وشو د اسلام آباد یونایټډ او د کویټا ګلیډیټر خلاف نو میچ به تاسو کتلی وي چې حالات څنګه وو پهلوان اعظم خان چې کوم هیټینګ وکړو ملګرو نو ناقابل یقین گیم یې وکړو 97 رنز وکړل دا یې هم سوچ ونه کړو چې دا زه د کوم ټیم خلاف لګیا یم نو د هغې ټیم کوچ چې کوم دی نو هغه زما پلار موین خان دی د کویټا ګلیډیټر چې کوم کوچ دی ملګرو نو هغه د اعظم خان والد صاحب موین خان د هغوی کوچ دی خو نن د پلار او د زوی مقابله وه نو زوی چې کوم هیټینګ وکړو نو پلار به پته نه لګي چې خوشحاله او که خفه دا را سره تاسو په کمنټس کې شریک کړئ چې آیا موین خان به نن د خپل زوی په هیټینګ باندې خوشحاله او که خفه نو د دې مطلب دا چې دغه کوچینګ ټیک نه و شوی نو ځکه اعظم خان ته نن بال فوټبال ښکارېدو او پهلوان اعظم خان نن بد حال وکړو په چا باندې په کویټا ګلیډیټر باندې نو تاسو څه وایئ ملګرو چې نن به موین خان خوشحاله او که خفه دا خو هسې مذاق خبره وه ملګرو خیر د خپله رایه راکئ چې تاسو څه وایې خو دا خو د مذاق خبره وه خو کلاړي هغه کلاړي وي چې د خپل ټیم دپاره محنت وکړي او هغه محنت نن اعظم خان وکړو د اعظم خان چې کوم بیټینګ پرفارمنس دی ملګرو نو که تاسو وګورئ په BPL کې ډېر بهترین بیټینګ یې کړی نو یو بهترین بیټسمین دی الله ورله وجود ورکړی دی نو د دغې وجود سره سره ملګرو هغه چې شاټ وخي نو دا سوچ به نه کوئ چې هغه به د باونډرۍ نه دې خوا پرېوځي که میچ چا نه یې کتلی نو ټوټل سکور کارډ در سره په دې سیټ کې شریک کومه اسلام آباد یونایټډ چې کومه ګټه ترلاسه کړه ملګرو نو پوینټ ټیبل باندې هغوی ځان برابر کو او د کویټا ګلیډیټر ډېر زیات بیډ لک روان دی ملګرو خو دعا به ورته کوو زموږ د پښتنو نوم پې پروت دی د کویټا ګلیډیټر چې پوزیشن یې برابر شي او مخکې ښه پرفارمنس ادا کړي خو پته نه لګي ملګرو چې وجه څه ده یعنې ښه بهترین بیټینګ لاین اپ دی ورسره بالنګ هم ورسره ښه بهترین دی نن ملګرو تاسو وکتل نسیم شاه کله چې د کلاړي نه پرفارمنس نه کیږي نو هغه ډېر زیات بیموډه وي نو نن تاسو د نسیم شاه حالات وکتل چې هغه ډېر زیات خپه و په دې خپل بالنګ باندې چې ولې نن زموږ نه بالنګ نه کیږي خو ملګرو نن د اعظم خان ورځ وه هغه چې کوم طریقې سره لګیا و بیا ورسره آصف علي هم ملګری و نو سوچ کوئ ملګرو چې دغه دواړه هیټران د دوی منځ کې شراکت وشي نو پوزیشن بیا صحیح ملګرو 220 غونډې غټ ټارګیټ چا کېښودو اسلام آباد یونایټډ په سکور بورډ باندې کېښودو حالانکې د اسلام آباد یونایټډ چې اوله کې کوم پوزیشن و نو هغه څه دومره خاص نه و خو چې کله شراکت وشي ملګرو او ویکټ ودرېږي نو تاسو وکتل چې پروفیسر محمد حفیظ هم هغه خپل کوشش وکړو خو شراکت نه و حالانکې افتخار چاچا چې شروع وکړه خو داسې و ملګرو چې خبره د قابو نه بهر وه ډېر زیات لږ بالو او ډېر بې اندازې زیات رنز و نو یو طرف ته چې کوم پریشر و ملګرو هغه د غټ سکور پریشر و او بل طرف ته ویکټ هم ونه درېده د اسلام آباد یونایټډ څومره پین دي زما سره په پیج باندې نو ګورو چې ویډیو څومره شیر کېږي موږ ته د دغې نه اندازه لګي چې د اسلام آباد یونایټډ په ګټه باندې تاسو څومره خوشحاله یې چې چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته اخر کې اوس پاکستان زنده‌باد PSL زنده‌باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی د لوی الله پامان